دغه سوال بار بار راځي مونږه چې کله لایف پروګرام وي اتوار په ورځ باندې، نو دغه سوال بار بار راځي. زمونږه دې سوال سره زمونږه پروګرام ته ډیر نقصان رسی، نو زه غواړم چې په دې جدا ویډیو کې د دې جواب درکم چې آینده امید دی چې د دې سوال بیا تاسو بیا تپوسونه نه کوئ. سوال دا دی چې دغه پنجپیریان چې کم دي، ممتیان چې په پنجاب کې دي او یا په صوبه سرحد کې چې ورته کیبیکي کې ورته پنجپیریان ویلی شي، دا دیوبندیان دي او که نه؟ دوی پسې د لمانځه څه حکم دی؟ د دوی نه ترجمه زده کول، د دوی تقریرونه اوریدل، دوی څه حکم دی؟ نو د عوامو په لب و لهجه کې تاسو ته زه یوه قاعده، یو اصول ښیم چې ته دیوبندي پیژنې چې آیا دا دیوبندي دی او که نه. دې دپاره یو آسان اصول چې هر یو اومي هر کس و نه کس ته پته لګي، هغه په هغې معیار باندې په هغې کسوټۍ باندې چې کله سړی پرکاو کوي ګوري، نو ده ته به پته لګي چې دا سړی دیوبندي دی که نه. علماء دیوبند د دین پرچار دپاره، د دین تبلیغ دپاره په درې شعبو کې، نور ډېره شعبې دي خو په درې شعبو کې زیات کار کوي علماء دیوبند. اول د دعوت تبلیغ شعبه ده. علماء دیوبند دغه شعبه جوړه کړې ده عوامو دپاره او په دې کې کار هم کوي، د دې حمایت هم کوي، د دپاره دعاګانې هم کوي، په دې کې شمولیت هم کوي. د دې شعبې قطعا علماء دیوبند مخالفت نه کوي. نمبر 1. نمبر 2 دا چې علماء دیوبند یوه بله شعبه ده چې اصلاح دپاره چې تصوف شعبه ده، تزکیه نفس دپاره تصوف شعبه ده چې هغه د بدعاتو نه د خرافاتو نه پاکه ښکلې صفا سوتره تزکیه نفس دپاره د تصوف شعبه ده، په دې کې کار کوي علماء دیوبند. او د دې تصوف شعبې هیڅ قسم مخالفت نه کوي، د دې حمایت کوي، د دې لپاره دعاګانې هم کوي. دریمه شعبه علماء دیوبند د شریعت نفاذ دپاره، د خلافت نفاذ دپاره په سیاست کې هم کار کوي، په سیاسي شعبه کې. نو علماء دیوبند په دې سیاسي شعبه کې بڑ چړ کې حصه هم اخلي او د دې شعبې مخالفت نه کوي. او زمونږه ریاست حفاظت کوي افواج پاکستان. نو علماء دیوبند هر وخت په هر جنگ کې په هر ځای کې د دې افواج پاکستان سره ولاړ دي، د دوی امداد یې کړی دی. دوی چې کله تعاون غوښتی دی، د جهاد اعلان کړی، تعاون علماء دیوبند نه غوښتی دی، د روس خلاف، د انډیا خلاف، کشمیر کې هر ځای کې علماء دیوبند بڑ چڑھ کر په جهاد فی سبیل الله کې دوی سره حصه اخیستی دی او د افواج پاکستان یا د ریاست هیڅ قسم خیانت یې نه دی کړی، نقصان یې نه دی کړی. نو پنجپیریان چې کم په صوبه سرحد کې کیپیکي کې دي یا ممتیان په نوم باندې په پنجاب کې دي، دا د علماء دیوبند د ټولو شعبو مخالفت کوي. دا دروغ خبره نه ده. تاسو په سوشل میډیا باندې په یوټیوب باندې د دې پښتنو چې کم پنجپیریان ممتیان دي، شیخ طیب چې مشر دی یا نور کم کسان دي، د دوی سره مفتی توصیف دی یا نورم د دوی عالمان دي، دوی اولی پټ مخالفت کو. دوی وی چې کومګه دې ډلې کې د نوزونو کسان بزیات کو، خو بیا اخر کې خپل بغض چې دا ښکارا که اوس په ښکارا باندې د مخالفت کوي او وایي چې څوک چې د دعوت تبلیغ مخالفت نه کوي، کم شیخ یې نه کوي، کم عالم یې نه کوي، شیخ خنزیر دی او دغه عالم هم خنزیر دی. په ښکارا باندې وایي شیخ طیب یا کم مشران چې دي د دې مفتی ته ځای ورکړی دی، په خپله اداره کې مفتی هم لګولی دی، د دې هر میاشت کې د ده په ادارې کې بیانونه هم کوي، د ده حمایت کوي. پنجپیریان مجموعي طور باندې د تبلیغ خلاف دي. څوک وایي چې تاسو علماء دیوبند هم په دې تبلیغ باندې وایي تاسو کسانو هم کتابونه لیکلي، مونږ هغه اونکوونه یعنی هغه ته مونږ علماء دیوبند وایو نه چې څوک د تبلیغ مخالفت کوي هغه ته علماء دیوبند نه وایو. هغې دپاره مونږ داسې وایو چې دا هغه کسان دي چې د دوی ولا سودا خرڅېږي نه، نو علماء دیوبند یې لیبل یې په ځان لګولی دی. د چاینا مال چې دی کارخانو کې دا چې زیات تر نه خرڅېږي، نو دوی لیبل د جاپان پې ولګي، د جرمن پې ولګي. نو چې څو پورې جاپان یا جرمن لیبل نه لګول، نو چاینا مال بیا څوک نه اخلي، کار نه کوي. نو پنجپیریانو والا کم پرچار چې کوم د کوم کار دوی روان کړي، کم اعتزال باندې دوی روان دي، نو دا باندې خلک نه راګیریږي. څو پورې دوی علماء دیوبند لیبل په ځان باندې نه ولګي. نو علماء دیوبند خو دا د تبلیغ و شعبه ده، دوی د هغې مخالف دي. علماء دیوبند په تصوف کې کار کوي، تزکیه نفس باندې
ډېر بهترین پیران شته په علماء دیوبند کې، دوی د تصوف مخالفت کوي. علماء دیوبند د تصوف د کومه شعبه ده کې علماء دیوبند کار کوي، دوی د هغې مخالفت کوي. دا اولیاء کرام د تصوف شعبه د پروي قرآن او حدیث نشته. دریم نمبر علماء دیوبند د شرعي نظام نفاذ لپاره په جمهوریت کې په جمهوري طریقې باندې سیاست هم کوي. نو دغه پنجپیران د علماء دیوبند د دې شعبې هم په ښکاره باندې مخالفت کوي. نمبر 1 د دعوت تبلیغ مخالفت کوي، د اصلاح د تصوف مخالفت کوي، د سیاست مخالفت کوي. نو دا شعبې دي د علماء دیوبند چې په دې کې دوی د دین دعوت تبلیغ چلی. نو چې دوی د دې مخالفت کوي نو دې ته دیوبندیان څنګه ویلی شي؟ دا د عوامو په لهجه کې ما وویل کم علمي خبرې دي مخکې اخر کې هغه هم بیانوم چې کوم عقاید د دوی خراب دي، چې په کومه وجه سره د دوی سپس لمونځ نه کېږي، په کومه وجه دوی نه ترجمه زده کول جایز نه دي، د دوی تقریرونه اورېدل جایز نه دي. هغه وجه بله ده. خو ما درته دا د عوامو په هغه کې وایي چې عوام هم په دې فتنه کې مبتلا نشي، عوام په دې خبره پوهي. زمونږ ریاست حفاظت کوي افواج پاکستان، چې هر څنګه د اجتماعي طور مجموعي طور باندې افواج پاکستان الحمدلله زمونږ پاکستان حفاظت کوي. نو دغه پنجپیریانو دوی سره په افواج پاکستان سره دوی شهید کړي هم دي، دوی سره جنگ کړی دی. صوفي محمد چې دا هم پنجپیری او ملا فضل الله افغانستان ته وتښتېدو پنجپیری، منګل باغ پنجپیری، بړې کې چې څومره وو. ما ته حکومت وویل چې ستاسو علماء دیوبند چې کوم دي دیوبند والا خلک دي دې لږ ترغیب ورکړه، دې ځای انسازي وکړه، په زرګونو موجود دي، نه ستاسو دیوبند خلک دي. نو دا پوه کړه سرنډر شوي وو په باړې کې. نو زه چې راغلم 3 کلمه په هغو کې کار وکړ. نو ما چې څومره معلومات وکړ نو دوی کې د علماء دیوبند په نوم باندې پنجپیریانو ټولو د طیب سره 1 میاشت یا 3 میاشتې ترجمه کړې وه، یا غیر مقلدین. الحمدلله علماء دیوبند یا دیوبند ولا خلق په دې کې نه و چې هغې فوج سره جنګونه کول. نو تحریک طالبان ولا ټول چې کوم و هغه او مونږ ورته ویلي و چې د دې بنیاد وفاق المدارس نه دی، د دې بنیاد چې دی په پنجپیر کې دی. نو بیا حکومت میجر عامر په هغه کمیټۍ کې اچولی و چې د طالبانو سره مذاکرات وکړو. خو لیکن هغه طالبان به دومره مخکې وړاندې لاړل دغه پنجپیریان طالبان چې بیا عامر نه منل. میجر عامر یې دې دپاره په کمیټۍ کې نه و راوستی چې مطلب دی چې ډېر بزرګ سړی دی، تکړه سړی دی. هغو ته مونږ ویلي بلکې هغو انټیلیجنس ته دا پته لګېدلې وه چې دوی کم د جنګونه چې کوي تحریک طالبان دې بنیاد چې دی د پنجپیر کې دی. نو میجر عامر خو هم د فوج خلاف بغاوت کړي، دنیا کړي، د حکومت نه ډیسمیس شوی دی په دې وجه باندې. په دو خبرو کې هیڅ قسم دروغ نشته الحمدلله، او لعنت الله علی الکاذبین. که زه دروغ وایم په ما دې لعنت وي، خو زه د اصلاح دپاره وایم د خلک د دې فتنې نه بچ شي. دا خو عوامو دپاره څو خبرې وي. هغه خبرې چې دوی پسې مونږ وایي چې لمونځ نه کېږي، د دوی ترجمه اورېدل جایز نه دي، د دوی نه قرآن پاک ترجمه اورېدل هغه نورې خبرې دي. عقاید د دوی د علماء دیوبند په شان نه دي. المهند علی المفند د علماء دیوبند کتاب دی، دلته موږ سره موجود دی. کې کوم عقاید دي د دوی نه دي، لکه توسل شو، عذاب قبر شو، سماع موتا، او دارنګې حیات النبی صلی الله علیه وسلم، یا نورې ډېرې مسایل دي چې په دیش نه زیات مسایل دي چې دوی علماء دیوبند نه اعتزال کړي په دغه مسایلو کې. او بل لا دي چې دا تکفیري فرقه ده، د دوی یو میاشت ترجمه وکړي د طیب صاحب سره، نو دوی بیا استدلال کوي دغه طالبان یې استنباط کوي، لوی شیوخ ځان نه جوړوي. او تکفیري فرقه ده، په مسلمانانو باندې کفر فتوی لګوي، ځکه خو دوی مسلمانانو وجل کنه، فوج باندې کفر فتوا لګولې، په جمهوریت باندې کفر فتوا لګول، بغیر د څه دلایل ورسره نشته. ما سره یو کس ټلیفون باندې خبرې کولې چې یاره غذاب قبر به د جسد انصري دغه بدن ته ملویږي، او که بل بدن به مثالي ورته بل بدن جسم جوړیږي. مال بل جسم څه ګناه کړي، ګناه دې په دې بدن کړه، نو غذاب به دې بدن ته ملوي. نو ما ته چې کم مثالي چې کم جسم دی دې دپاره څه استدلال نشته، یعنی څه حدیث نشته، نص نشته، نه قرآن شته، نه حدیث شته. د ځان نه بس خلک اوتې به ورته وایي چې مثالي او مثالي دپاره. نو دا اول به خلکو استدلال کول دغه پنجپیریانو چې موږ سره شته، وایي چې شهدا کرامو روحونه به د مرغانو په ججورو کې وي. نو چې مونږ ورته وی چې دغه شکل چې مرغه په شان وي، نه ښایي که انسان په شکل، اوس د هغې نه استدلال نه کوي. نو بل ما ته نن په لایف پروګرام کې ټلیفون وکړو چې حدیث کې راغلي چې جنتي به 10 کاله عمر وي، عمر به 10 کاله، بوډا به ځوان شي، د آدم علیه السلام په شان غټ 15 غزه بدن وي. نو مطلب دا دی چې مثالي بل بدن به وي. ما ویل چې بیا ته چې د 1 کال وې، نو هغه ټایم د وزن کم وي، چې د 10 کالو شي نو وزن د زیات شي، دا معنی شي چې د ستا جسم بدل شو.
دا خو جسم کې لږ شانتې ترقي راغله، جسم به دغه وي، په دغه جسم به تاته ملوي. بهر صورت چې دوی لږ یوه میاشت ترجمه وکړي یا طیب سره کښېني نو استدلال کوي. او بله دا ده چې علماء دیوبند چې څومره شعبې دي د دین له پلوه د ټولو مخالفت کوي، په ښکاره باندې کوي. او بله دا خبره چې مشران یې ورته څه نه وایي، طیب صاحب ورته نه وایي، هغه پرې خوشحالېږي، ویډیو کوي علماء کرامو خلاف، هغه پسې تصویرونه جوړ علماء کرام غلط تصویرونه او کنځلې کوي، بکواس کوي، خرافات بیانوي. د علماء دیوبند نه د طلبه کرامو علماو دا شان نه دي چې په هغه په ژبه باندې یا قلم باندې یا په لاس باندې کنځلې راوځي. زمونږ علماء دیوبند کنځلې نه کوي. دوی وایي چې ستاسو علماء دیوبند فلانکی فلانکی کنځلې کوي، مونږ وایو چې هغه مونږ هم کوو نه، مونږ نه وایو چې دا زمونږ کسان دي. دی هم چې کم کنځلې کوي یا د دعوت تبلیغ د دې شعبې مخالفت کوي یا د تصوف مخالفت کوي یا سیاست مخالفت کوي، جمهوریت ته کفر وایي، یا زمونږ افواج پاکستان مخالفت کوي، یا کم مسایل چې مونږ المهند علی المفند کې دي د هغې مخالفت کوي. نو دا دیوبندیان نه دي، خو د جماع د دیوبند بدله کړې، دا زندیق خلک دي. ځکه چې دی لیبل دیوبند نه پټ کړی دی، دیوبند لیبل یې په ځان باندې لګولی، دې ته زندیق وایي. مونږ چې هغه مرزیانو ته زندیق وایو، په کافرانو نه سخت کافر ورته وایي، په دې وجه باندې چې دوی لیبل په ځان باندې مسلمانۍ لګول، کارونه غلط کوي. عمران خان ته خلک دومره بد رد وایي، دې نه مخکې نواز شریف ته یې نه وې، زرداري ته یې نه وې. هغه وجه دا وه چې هغوی به چې غلط کار کوو نو اسلام په جمع کې نه کوو. عمران خان د اسلامي ریاست په نوم باندې، مدینې په ریاست په نوم باندې ډنسونه کوي او بکواس کوي، خرافات کوي. نو دا زندقت دی، دغه زندقت په دوی کې هم شته دی. حکم یې دا دی چې جوماتونو کې پرېښودل د دوی جایز نه دي. ځینې عوام دی وی چې خیر دا خو ډېره ښه عقیده ښه د دیوبند والا بیانوي، خو پټ پټ پکې کم څیزونه ما درته وښودل، د دې مخالفت کوي. د علماء دیوبند سره نه دوی تعلق شته، نه صیفیان چې دي هغه ځان ته علماء دیوبند وایي. داسې تعلق یې نشته لکه چرګ چې بانګ وایي، چرګ په بانګ باندې تل لمونځ نه کوي که نه، چرګ بانګ سره د لمانځه تعلق نشته، د موازن بانګ سره د لمانځه تعلق ده. دارنګې د دیوبند سره دوی هیڅ قسم تعلق نشته عقایدو سره. دویمه دا حکم دا دی چې دوی پسې لمونځ نه کوي، دوی تکفیری فرقه ته په دې وجه باندې کوم عقاید دي چې ما بیان کړه، هغه عقاید مخالفت کوي، په هغې وجه باندې دوی پسې لمونځ نه کوي. دوی نه ترجمه اوریدل جایز نه دي. قرآن کې الله فرمایي فقد فلا تقعد مع القوم الظالمین، داسې کسانو سره کینئ ما. ابن سیرین رحمت الله علیه ته یو داسې پنجپیری غوندې بدعتي راغی چې زه درته حدیث بیانوم، دوی لکه دوی چې بار وایي حدیث بیانوم قرآن بیان، هغه ورته چې ما ته قرآن او حدیث ما بیانوه تکا پسینا زمانه نو زه در نه پاسم. یعنی قرآن او حدیث امام ابن سیرین رحمت الله علیه څومره لوی امام، خو د دوی نه قرآن نه اورېدو. بعض عوام دي وي چې مونږ خو اورو بس خیر دی، که څه یې وویلې ښه یې نو عمل به پرې کوو، دا د فتنه کې مبتلا کوي. اوره خو درته یو وظیفه ښیم، او دغه پنجپیریان، دغه صیفیان، دغه بریلیان، دغه فرقې چې کمې د علماء دیوبند مخالفت کوي، تبلیغ مخالفت کوي، دغه کسان دي دغه وظیفه وایي. که دوی د پنجپیریان پاتې شول یا صیفیان پاتې شو یا بریلیان پاتې شو، نو ماله دې راشي، نو ماله دلته کې زه به 10,000 روپۍ انعام دله ورکړم. چې څوک دغه وظیفه وایي هغې به وجود په دې غلطه فرقه باندې پاتې شي. دغه وظیفه دوی نه وایي، بیا دې ته وایي دا حدیث ضعیف دی. هره جمعه سوره کهف وایه، سورة الکهف هره جمعه وایه. معمول یې جوړ کړه، دې دپاره نه چې 2-3 ورځې ووایې، نه ته معمول جوړ کړه، نه به پنجپیری پاتې شي، نه به بریلی پاتې شي. الحمدلله دې فتنو نه به الحمدلله په امان شي. اهل سنت والجماعت احناف چې کم مسلک ته په هغې به سیده روان، دغه معمول جوړ کړه. مونږ هم د پنجپیریانو نه سبقونه زیات تر ویلي دي. مونږ په چترپلین کې دوی نه فنون ویلي، مولوي خلیل صاحب شیخ چې کم دی بزرگ چې اوس هم موجود دی پېښور کې، سپینګیری سړی دی، کونړ والا دی، دلته د ده نه مونږ څومره فنون ویلي، فقه مونږ ویلي ده، خو هغې باوجوده مونږ په خپل دیوبند مسلک باندې سنت والجماعت باندې کلک ولاړ. او الحمدلله د علماء دیوبند شان دا د زمونږ پروګرام اتوار په ورځ باندې تب معاملاتو باندې، معاشیت باندې، په طب باندې، په بیوع باندې، په هر معامله باندې سوال را لګا لایف آنلاین، تا ته به الحمدلله مونږ جواب درکو او کتاب مطابقه به درکو. په دې بتلو فرقو کې به تاسو ته داسې یو عالم میلاو نشي چې تا مخامخ هر موضوع باندې سوال ته کوي دی جواب درکوي. یو سوال چې ته وکړې یو میاشت کې به جواب در نه کړي. فقاهت او بصیرت دوی نه الله پاک اخیستی دی، نو دوی نه د عوام ځان ساتي، د دوی بیانونه دې نه اوري. بیانونه که کم علما اوري نو هغه بیا د دوی د مار والا منتر یې زده وي، پړو مار نیسي، خو هغه منتر زده کړی. تاسو منتر زده کړی نه، دوی بیانونو ته کښېنئ. دوی نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو به غته نه کښېنئ، دا کم دجال چې دی ته به نه نږدې کوي. صحابه کرامو ورته وایي چې مونږ خو ډېر پوه یو، مونږ خو پېژنو، کافر یې دلته لیکلي په تندي باندې. نبي علیه السلام وفرمایل دی به وجود به نه ور نږدې کېږي، دا داسې فتنه ده چې ځان ته دی راکاږي. نو دې فتنې ته به کښېنئ نه، دوی نه به ترجمه نه زده کوي، دوی بیانونه به نه اورئ.
په د میډیا باندې به نه اوري، په جوماتونو کې به هم نه پرېږدي، هلکان به ورته نږدې نه پرې ماشومان دا دوی برین واش کړي د دې، بیا وایي موږ خودکش لپاره یې تیارو، برین واش کړي دوی ته به ور نږدې کېږي نه، لرې به. او موږ غوندې کسان یې که بیانونه اوري نو موږ یې منتر بیا زده ده، مونږ داسې مران بیا رانیسو انشاءالله، مری نه یې رانیسو، مونږ ته نږدې نه کړي، مونږ ته صرف کنځلې کوي، مخ کېږي نه، دلیل ورسره نه وي. الله پاک دې زموږ ټول مسلمانان وروڼه خویندې د دې فتنې نه په امان کړي. په آخر کې بیا وایم چې سورة القاف د جمعې په ورځ باندې وایي انشاءالله د دې پنجپیریت، بریلیت، صیفیت څومره فتنې دي یا د غیر مقلدیت، دې نه به انشاءالله ټول مسلمانان په امان سورة القاف اهتمام کوي.